بیا مونږ وایو بارانونه نه کیږي، بیا مونږ وایو چې پلانې وبا راغله، پلانې وبا راغله، پلانې مرض راغلو، پلانې عذاب راغلو، پلانې سیلاب راغلو، پلانې زلزله راغله. راځي به نه، دا څه حال روان دی. دا اوس په ثوابۍ باندې چې کم قیامت تیر شوی دی، زه وایم د انسانیت هغه ټول حدود چې دی هغه مات شوي او کراس شوي دي. خلک وایي قیامت به څنګه وي، قیامت به څنګه وي. زه وایم لاړ شه ثوابۍ کې قیامت تیر شوی دی او قیامت راغلی دی، لاړ شه په خپلو سترګو باندې وګوره. 4 ماشومان، هغه ماشومان چې د پښتنو یو مشهوره خبر ده، وایي په دې باندې د خدای حق نشته، دغسې ماشومان لګیا دی حلالېږي. د څه د وجې نه؟ د پلار او د مور د لانجې نه او د ځمکې او د جایداد د لانجې نه. نو خبره د کم ځي نه کم ځي ته لاړه او زور یې د چا نه ووتو، قربان څوک شول. الله جل شانه به په موږ او تاسو باندې عذابونه نه راولي. دغه مشران، دغه د ثوابۍ دغه جرګماران او دغه مشران او دغه قانون او دغه پولیس او دغه انتظامیه، دا به الله جل شانه ته جواب نه ورکوي. بیا د کمو خلکو د لاسه چې دغه پلار دومره مجبوره شو، دی به د قیامت په ورځ الله ته نه مخې ته کېږي. دی به الله جل شانه ته څه جواب ورکوي؟ پلار چې کم فعل وکړو بالکل غلطي کړی، حرام یې کړی دی، 100% غلط کړی دی، خو دغه پلار دې حد ته چا ورسولو چې د خپل وجود غوښې په دغسې انداز باندې قربان کړلی. په موږ او تاسو باندې به عذابونه څنګه نه راځي؟ په موږ او تاسو باندې به ظالم حکمرانان څنګه نه راځي؟ په موږ او تاسو باندې به زلزلې ولې نه راځي؟ د پښتنو مشرانو ته زه وایم چې د خپلو معاملاتو حل روباسئ، په صحیح طریقه باندې روباسئ. نن زمونږ جرګمار چې دی هغه د خپل لالچ غم وړی دی، د خپل ګډ او د خپل خوراک او د خپلې پیسې او د خپل جیب غم وړی دی. پولیس انتظامیه خپل غم وړی دی او خپل خوراک او خپل څښاک وړی ده. دغه رنګې د قوم مشران په دغسې لارو باندې روان دي. نو کشر چې کوم نوی کل را روان دی، د هغې خو به انجام دغسې وي. تاسو یقین وکئ چې دغه واقعه زه وایم چې یو انسان تصور کوي او په ذهن کې راولي که نه، نو د انسان په بدن باندې دا ویښته ودرېږي چې خدایه پاکه یو پلار به دې حد ته څنګه مجبورېږي چې هغه به چاړه راخلي او خپل بچي به په خپل لاس باندې حلالوي، او بچي د 2 کالو 3 کالو 4 کالو، او هغه یو پکې لګیا و چې د کم دا د مشر زوی دی، وایي د د لاسونه هم په چاړه باندې کټ شوي وو. نو ما چې څومره خیال کولو چې دغې زوی به دغې ماشوم به په دغه وخت کې د پلار سره څومره لانجې کونجې کړې وي چې پلاره ما حلاله او ما ولې حلاله، زما ګناه څه ده؟ لانجه خو ستا د جایداد ده، لانجه خو ستا د ښځې سره ده او د هغې د خاندان سره ده، زما پکې څه ګناه ده؟ بیا هغه ماشومه چې هغې لا خبرې هم نشوې کولی او هغه چې دی د هغې په مرۍ باندې چاړه راښکل کېږي. الله اکبر. انسانیت چې دی زه یم په اول ځل به دغسې قرباني ګوري چې هغه د ثوابۍ په دغه پښتنه علاقه باندې مخې ته راغلله. دا څه حل روان دی؟ دا کم طرف ته دا پښتانه روان دي؟ زه خو ډېر زیات ورته حیران یم. زه یم چې الله جل شانه دې نه کړي چې په موږ باندې د کاڼو بارانونه شروع نه شي. داسې خو په یو قوم کې نو تیر شوي. هغه فرعون لا موږ په تاریخ کې ثابتولی شو، ښودلی شو چې د موسی علیه السلام د یرې نه تقریبا لکونه ماشومان چې دی د قربان کړي وو، هغې حلال کړي وو. خو بیا هم هغه فرعون و، هغه د خدای دعوه کړې و، هغه ویلو چې انا ربکم الاعلی، د الله جل شانه ذات یې چیلنج کړی و. نو دا خو یو عام مسلمان دی، د پیغمبر امتی دی، دی راپاسي، دی څنګه دی حد ته رسیږي؟ فرعون پردي بچي قربان کړي وو، دی د الله بنده خپل بچي قربان کړل. اوس هم زه دغې ادارو والا ته وایم، زه اوس هم په دغې مشرانو باندې غږ کومه چې د قیامت په ورځ به د الله مخې ته ورځئ، په قبر کې به ملاقات کېږي، د الله ته به جوابدeh. اوس هم د دغې خلکو د دغې ټولې مسلې حل راوباسئ چې دا پلار ولې دې حد ته ورسېد، ولې دومره مجبور شو چې د خپل بچي راونیول او قربان یې کړل او خپل ځان یې دغسې دی چې دی نو مړ یې کړو، د مخې نه لرې کړو. ولې دې حد ته ولې ورسېدو؟ ولې یو پلار دې حد ته رسېږي؟ دغې پلار خو به د دې بچو دپاره ډېرې سختې تېرې کړي، ډېرې قربانۍ به یې تېرې کړي، ډېر مشکلات به یې تېر کړي. نو بیا ولې دې حد ته رسېږي چې دغه پلار په خپله راپاسي او په خپلو بچیانو باندې چاړه راکاږي؟ که مشکل و ده ته و، د ده د ښځې و، د ده د جایداد و، د دغې ماشومانو په دې کې څه ګناه و؟ اوس هم تاسو سره وخت شته او د دې مسلې پوره حل تحقیق روباسئ او د دې چې کوم ذمهواران دي د عبرت انجام یې وګرځوئ چې آینده په پښتنه معاشره کې دغسې خطرناک ظلم ونه شي. کنی نو د عذاب مستحق د یاد وساتئ، د ثوابۍ خلکو د عذاب مستحق او الله جل شانه ته به ټول جواب دی د یاد وساتئ.